انډیا چې په پاکستان کوم حمله کړې ده نو پاغي کې دوه ملکونو ته غټ نقصان ملاو شي. یو خو انډیا ته ملاو شي د غو جازونه چې دي هغه ارتاو شو، خو کم جازونه چې ارتاو شو نو د جازونه د فرانس نو بل نقصان چې دی هغه فرانس ته ملاو شي. فرانس ته دا نقصان ملاو شي چې دا غو نو بوس دغه جازونه چې دي دا پته څوک نه اخلي، لکه دا غو چې کم کاروبار دی هغه د دې د لاس خراب شو ځکه دلته کې انډیا استعمال کړل په پاکستان باندې، او د پاکستان کم ایرپورټ چې دی هغه د دې طرفه ډایرکټ د خپل ملک نه چې دی دا غو په ملک کې دنه دغه جازونه وشتي دي، لکه هغه خو راغلو عملې لدی خورېډو، خو دلته کې زمونږ دا چې دا خورېډ نه و ور دې طرف چې ډایرکټ دی وشتي دي او ډایرکټ ولا چې هغه جازونه ولا ارتاو کړی دي. ځینې کسان وایي چې نه دی ارتاو کړی، دا غوړه طرفه د یو تصدیق چې دا وسم شوی دی، او پاکستان وایي چې دا ولا منګه درې ارتاو کړی دی، او دا فرانس والا وایي چې یو چې دا ارتاو شوی دی، لکه یو منګه منو چې دا ارتاو شوی دی او بلې دوه کې چې شکی ده خو د دوه تصدیق چې دی دا به مشي. نو دا ولا پاکستان چې دی دا وشتي دي، دا فرانس هم د کاروبار غټ نقصان کړی دی ځکه چې دا غونه به دغه جازونه چې دي دا به نور ملکونو اغستل، نو په دې کې ډیر خلکو چې د روپۍ بندي کړوي، نو هغه روپۍ چې دی هغه ته خلکو وسته چې دی هغه شروع کړل او هغه روپۍ راوغستل پاکستان چې کم جازونه استعمال کړو د چینا، نو هغه راوغستل په چینا کې چې دی هغه روپۍ بندي کړي ځکه چې د پاکستان کم جازونه چې دی دا غو جازونه ارتاو کړل او دغه جازونه چې دی دا ډیر مشهور جازونه، او ما تاسو ته په تیر شوی ویډیو کوم ویلو چې مودي په هر کې چې دغه جازونه یادول چې دا موږ د پاکستان خلاف چې دی دا به استعمالو، او کله چې استعمال کړل نو هغه تاسو وکتل چې هغه پاکستان په ټایم باندې راغورځول 15 جازونه بده کې درې چې دی د غرافیل جازونه او باقی د نور جازونه دغه شان دي 15 چې دی هغه ولا ډرون چې دی دا راغورځول دي. نو بده کې دوه ملکونو ته نقصان ملاو شو، یو چې دی دغه ته ملاو شو فرانس ته ملاو شو، او بل چې دی انډیا ته ملاو شو. د انډیا چې دی جازونه ارتاو شو، د فرانس چې دی دغه کاروبار خراب کو ځکه چې هغه په ټول ملکونو باندې دا جازونه چې دی دا به خرڅول.